اصل کې فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. دا او دس فرائض دي چې کوم څلور فرائض دي مخنزل فرض دي. ګوره د مخ حدود اربعه څلور حدود مخ د کم ځای نه کم ځای پورې نزل فرض دي. اکثر ګوره مسلمانان یا نوجوانان په دې کې ډېر سخت غټه غلطي کوي. ګوره مخ د دې ویښتو د دې زیږې نه راواخله او دلته کې چې دا کم هډوکی دی د دې ځای پورې دا اوږدوالي کې مخ دی او بیا په پلنوالي کې د دې غوږ د دې پوسکې نه راواخله دغه پوسکې پورې دا مخ دی. یعنی دا حدود ټول انزل دا فرض دي که په دې کې معمولي غوندې کې زیږې هم وچ پاتې وي که نه. امیر صاحب خیال دی بل ورځ چې ملګري ته موږ وینا وکړه که نه نو که په دغه حدودو کې معمولي غوندې زیږې هم وچ پاتې وي نو اودس نه دی شوی. بیا دویم فرض هغه لاسونه انزل دي. ټیک شو، لاسونه انزل دي خو د دې چې کوم حدود دي ګوره د دې ځای نه راواخله ښکاري که نه. اکثر خلک دې ځای پورې ځي دا کم اډوکې چې دی خلک دې ځای پورې ده نو دې اکثر ملګري معمولي غوندې لستوړي بره کي او دسو کې په منډه منډه باندې نو لہذا دا انزل وسره ضروري دي. بیا څلورمه حصې د سر مسح هغه هم فرض ده. سر ګورې څلور حصې دي 1 2 3 4 دوه حصې دا شو دوه حصې دا شو څلور حصې دي. په دې کې چې هر یو حصه باندې د لاس کېښودو که نه مسح دې وشوه پوه شوې مسح دې وشوه. بیا اخپې انزل اخپو سره چې دا کم پټکي دي د اډوکې دغه اډوکو سره انزل دا فرض دی. دا ډېر ضروري دی. ښه څه شی د صحیح ده. نو اصل خبره خو دا ده امیر صاحب ګورئ چې اودس سړی وچ کي او د هغې نه وروستو انسان ته قطرې راځي. ګورئ یاد ساتئ یو شک دی ګورئ ښه یو شک دی یو یقین دی. ګوره چې کله یو انسان په خپل اودس باندې شکی کیږي او شکی وي که نه او زړه کې دا کرل ریبل کوي چې یاره شاید چې قطره تلې ده شاید چې قطره به تلې وي د میچازو قطره به تلې وي نو په دې صورت کې چې کوم دی په دغه صورت کې بیا بهترینه طریقه دا ده چې ته اوبه راواخلې او خپل دې پرتوګ له داسې واچوې. د هغې وجه دا ده چې یاره که ته شک کې نو ستا شک به ختم شي ځکه چې تا ورته اوبه اچولي. ټیک ده. ورنه بهترینه خبره دا ده چې تر څو پورې یقین نه وي که نه اودس دې نه دی مات شوی. او که نه یو ملګري تپوس کو وایي مولانا صاحب مې وایي ما داسې شک دی چې زما اودس مات شوی دی. نو مې قسم پرې وخوره وایي قسم خو نه شم خوړی چې قسم نه شم خوړی دا شک دا د شیطان وسوسې دی په دې باندې